دا عالم مرتبه به زه څه بیانوم راشي د الله نه تپوس کوو دنیا کې ډیر خلک وي خو بعضې خلک زړه ته ډیر نږدې وي بعضو ته خلک خپلوان ویلی کېږي بعضو ته خلک رشتہ داران وایي بعضو خلکو ته خلک مقربین زړه ته نږدې خلک وای د هغوی خلک ډیر قدر کوي کله داسې خلک د مور او پلار په شکل کی کله داسې خلک د دوست په شکل کی کله داسې خلک د پارټنر په شکل کی کله داسې خلک چې کم دی عزتمندو د گاونډیانو په شکل کی وي مختلف شکلونو سره خلکو ته خلک نږدې وي موږ رب کائنات نه تپوس کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطې سره چې یا رسول الله د الله ته نږدې خلک څوک دي الله نه تپوس کوو یا الله تا ته نږدې خلک څوک دي ستا اهل څوک دي ستا خپلوان سوک دی اللہ وی لم یلد ولم یولد زما بندا زما نسبی رشتہ چا سر نشتا زما د حسب نسب رشتہ چا سر نشتا زما بچی نشتا زما خز نشتا زما خپل خپلوان نشتا مونږ نه الله تا ته نږدې خلک سوک دی لکه څنګه چې رشتہ داران خلکو ته محبوب وي وی او ما بندگانو واورئ زه د خپل پیغمبر په ژبه باندې وایما ان لله اهلین یا اهلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم اہل اللہ منہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام وی دا اللہ باز اہل خلق دی خپلوان خلق دی نزدی خلق دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام تپوس کئی من هم اہل اللہ منہم یا رسول اللہ دا اللہ اغ نزدی خپلوان خلق سوک دی دا اللہ سے اللہ رب العزت بیان کئی دا پیغمبر پجبہ باندے کہ اے خلقو ستاسم خپل خلق شتا زما دا خپلم تپوسو کئی سوک دی اہل القرآن هم اہل اللہ دا قرآن خلق زما خپل خلق دی وخاصته او دا زما خصوصی خلق دی عزتمند یو کونسلر اعلانو کی دا فلانے زما خاص الخاص تے یو وزیر اعظم اوی دا زمون خاص سڑے دے یو دا ملک سفیر بارکی ویل شي دا زمون دا ملک خاص سفیر دے سمراغی باندے ناس کئی عالم بولی ناز نکئی پا دی خبر باندے چی دا اللہ اعلان دے چی زما خاص انسان زما عالم دین دے دا اللہ بیانو شو عزت مند من سردار دو جہان نہ تپوس کہو یا رسول اللہ ستا پا جبابانی دا اللہ بیان اوشو چی زما خپل خلق علماء کرام دی تاسو دا علماء کرامو پا بارک سوائے ستاسو علماء سرسر اشتدا سردار دو جہان فرمائی اے زما امتیانو العلماء ورثۃ الانبیاء زما خطول میراث دا علماء کرامو دے میراث ستا لکی یو سڑے ملشی نو اغنا مال پاتی شي جائیداد پاتی شي داغه چې سم پاتی شي وي که زره ده که غر دی چې هر څه پاتی که یو روپۍ ده که کروڑونه دي هغه ټول د وارثان وي که ته ډېر ښه سړی وي هغه له ورشي وایي زه خو ډېر ښه سړی یم مولا صاحب یم مال لږ څه راکوي دا ستاسو پلار ډېر ښه سړی و ما سره بې مینه کوله هغوی نه دا زموږ میراث دی دا میراث دی میراث کې ستا حق نشته روسته به ګورو ګاونډي ورشي وایي نه دا زموږ میراث دی میراث باندې هغوی فخر کوي میراث ټول رشته دارانو ته میلاویږي موږ سردار دو جهان نه تپوس کوو یا رسول الله تا نه چې څه پاتې شي دا به د چایي وایي زما نه چې سم پاتې شي هغه ټول د علماء کرامو دي نو په الله باندې دومره ګران او په سردار دو جهان باندې دومره ګران دي نو معنا څه شوه دا اللہ خپلوان دا پیغمبر وارثان علماء کرام نو ډیره د فخر خبره د عزت مندو الله مونږ له داسې علماء کرام را کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت عالمان د بنی اسرائیل د پیغمبرانو په شان حیثیت لري راشا نوح علیہ الصلوۃ والسلام برا پاسی کی اتیا یا اویا کسان با اغسر روانی اور ستاسو د جماعت عالم برا پاسی کی قاری سے مولوی سے مفتی سے برا پاسی کی سلور 15,000 کسان با د قیامت پرز د سر برا پاسی کی راشا پیغمبرانو سره به سلګونه کسانی چا سره به زرګونه وي د دې امت داسې عالمان شته چې لکونه کسان د هغه مینوال دي او د هغوی مقتدیان دي او د هغوی منونکي دي لکونه کسان به هغه سره راپاڅېږي
د قیامت پر ورځ به خلک وایي دا د کوم امت پیغمبر دی، دا د کوم امت پیغمبر دی، دومره ډېر پیغمبران خو نه دي راغلي، دا خو بې شمېره پیغمبران دي. دوی ته به وویلی شي دا د نبي علیه السلام د امت عالمان دي، د پیغمبرانو په شان باندې را پاسېدل. خو عزتمندو عالمان په عوامو باندې عالمانی. اوس چې تاسو نه وی ناست دا خبرې نشم کولی، همدا خبره زه ځان له داسې انداز کې نشم کولی لکه تاسو ته چې کو. نو عالمان په تاسو عالمان دي، ستاسو د بچو د وجې نه موږ عالمان یو. چې ستاسو بچي موږ نه سبق وایي نو دا استاد شي، دا عالم شي، هغه شاګرد شي. موږ خپله د عوامو بچي یو. نو ټول کار په عوامو کې دی، دا یاد لري عزتمندو. هم دوی د خپلو بچو نه عالمان جوړوي، دوی مدرسې جوړوي، هم دوی جومات جوړوي. چې زی راځي ټول کار عوامو له راځي، سر عوامو له راځي. خو چې عوام سوچو کی نو الله باندې علماء دومره ګران دي. قرآن کې تپوس منگو کو د علماء ذکر شتا. اللہ رب العزت وی راشا زما کلام اچت کا. شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو وَأُولُو العلم قائما والملائک. شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو وَأُولُو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العزت وی زغ په خپل باندې خپل گوی ورکو ما، زما فرشتي گوی ورکی، او زمونږ د پاره په دې عوامو کې صرف عالمان زما د شهادت د پاره کافی دي. محدثین او مفسرین لیکي که د فرشتو نه مات کم مخلوق په الله باندې زیات ګران وی، د عالمانو نه زیات، نو دی آیات کې به الله د هغوی تذکره کړی وی. نو د دې وجې نه عزتمندو ثابت ابن عجلان یو تابعی دے، د حضرت انس او د حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے. اغا فرمائی چکل اسمان نے یو عذاب اللہ رب العزت را نازل کی، اللہ یو عذاب نازل کی. ان اللہ لیرید العذاب باہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان الحکمہ. اللہ رب العزت کله اراده اولري عذاب را روان کړي را روان کړي را روان کړي را رواني. چې کله وګوري په مدرسه کې یو ماشوم ناست دی د الله کتاب او د الله دل حاصلي، صرف عنهم صرف ذلك عنهم. اللہ رب العزت اگر راتلون کے عذاب نازل شب عذاب دنیا ترا جخ شب عذاب اللہ رب العزت واپس اوچت کی. د ماشوم د سبق د وجنه